السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په عمرزو کې شیناز جینۍ خپل خاوند د یار په سلا باندې او په خپل یار باندې بې دردۍ سره قتل کړی راځئ مینوالو تاسو من سره په دې ویډیو کې کتلی شئ د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمن په چارصدۍ په حدودو کې په عمرزو کې دغه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې شیناز چې د څلورو بچو مور ده چې دوه بچي د دې خاوند نه دوه د دې نه مخکې بل خاوند سره دې خو واده هم کړی چې د هغې نه و چې مینهوال دوی په کور کې جنګ جګړه شروع شوله چې د شیناز د خاوند ملګری چې عبدشاه نوم یې چې ده سره یې لینډ د انصاص کولو چې کله چې دغه عبدشاه ته پته ولګېدله چې یعنې زما ملګري د خپلې ښځې سره وران شوی دی نو ښځې عزتمنو د عبدشاه سره لینډین واخیستلو په دې کې د عبدشاه ملګري خپلې ښځې له طلاق ورکړو او عبدشاه ته چې پته ولګېده نو عبدشاه د دغه د شیناز جینۍ سره نور هم اړیکې مضبوطې کړې او ورته ویې ویل چې زه یعنې تا سره واده کول غواړم یعنې نکاح کول غواړم خو مینهوالو نکاح نه کېدله ځکه چې عزتمنو د طلاق ټیم یې لا نه و پوره شوی چې د طلاق څه موده ده چې هغه پوره شي د هغې نه بعد به دغه ښځه بل خاوند سره نکاح تړلی شي خو مینهوال دغه خاوند به وله بیا هم وله ورتللو او وهلو ټکولو چې په دې کې شیناز د عبدشاه ته ټلیفون وکړو او عبدشاه څټک د کور نه واخیستلو او دغه خپل ملګری په سر باندې یو ووهلو بیا یې ووهلو مینهوال خپل خاوند خپل ملګری په دغه طریقه باندې مړ کړلو اوس عزتمنو عبدشاه سره بل ملګری حسین شاه هم اوس عزتمنو دواړه په تاڼه کې دي پولیسو سره دي او ټول هر څه حقیقت یې ښکاره کړو ویې ویل چې ما چې دا هر څه وکړ د نکاح دپاره مې وکړ شیناز ما ته د نکاح لالچ راکړ چې یعنې زه تا سره واده کوم الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي مینهوال د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی زموږ د عزتمن تر ننه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي